هغه دا د زما عزتمندو چې زمونږ په دین کې د هر چا یو مقام دی. د پیغمبر جدا مقام دی، د صحابي جدا مقام دی، او د اهل علم و علماو زما عزتمندو جدا مقام دی، د پلار او مور بیل مقام دی، او د ورور او د بچی بیل مقام دی. نو د مؤمن صفت دا دی چې موږ ته کتاب او سنت وایي چې افراط او تفریط نه به ځان ساتي. مثلا اهل علم، علما، امامان، محدثین، دوی له یو مقام الله ورکړی دی. په دې کې اوس د افراط نه او د تفریط دواړو نه به مؤمن ځان ساتي. څنګه چې د هغه مقام دی هغه درجه کې به د هغه احترام قدر کوي. د زموږ معاشره کې دا دې دور کې دا حالات ډېر راځي. بعضې خلک افراط کوي، د حد نه تجاوز کوي، او بعضې خلک داسې وي چې هغه تفریط کوي، د حد نه کموالی کوي. د اهل علمو، د امامانو، د محدثینو مقام بعضې خلک دې درجې ته ورسوي لکه د یو پیغمبر مقام. داسې عقیده پې لري چې یاره دا نه په کومه مسله کې خطا کیږي، او نه د ده قول یا عمل ګینې کمزوری دی، او نه د هغه معمولي شاندې غلطي مني. داسې درجې ته یې ورسوي. مثلا یوه مسله راله نو ده ته ښه پته چې دا مسله د دې عالمه، د دې امام، د دې محدث په لحاظ د دلیل څخه کمزورې ده، خو دا دومره متاثره دی چې دا وایي نه، د زما امام چې کومه خبره کړې، د عالم چې کومه خبره کړې، بس همدغه صحیح ده، دا نه خطا کیږي او نه به کې څه نقصان راځي. نه دې ته زما عزتمندو غلو وایي، افراط وایي، د حد نه زیادت. دې د وجې نه حدیث مبارک کې راغلي، نبی صلی الله علیه وسلم ولاړو، عمر رضی الله تعالی عنه د تورات یو پاڼه لوستله. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته وویلې ثقلتک امک یا عمر، مور دې در باندې بوره شي ای عمره، ما ترى ما بوجه رسول الله صلی الله علیه وسلم، ته د الله د نبي دې مخ ته نه ګورې چې د خفګان نه څنګه بدل شي. نو عمر رضی الله تعالی عنه حضور ویلي رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا. او نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایو چې ای عمره، دا خو په یو نبی باندې دا کتاب راغلی چې موسی علیه السلام دی، او د هغه د کتاب یو پاڼه ته لولي لو کان موسی حیا لما وسعه الا اتباعي. که چېرته موسی علیه السلام پخپله را ژوندی وی، په دې وخت کې الله را ژوندی کي، نو هغه به صرف او صرف زما تابعداري کوي. او که تاسو زما تابعداري پرېښوستله نو لضللتم ګمراه به شئ. هسې د یو حدیث ته وګوره، اهل علم وایي چې تورات هغه کتاب دی چې د الله د طرفه راغلی دی، او الله پاک په خپل لاس وی لیکلی. درې څیزونه الله په خپل لاس باندې دغه کړي دي، پیدا کړي، یو انسان، یو شجرة طوبه په جنت کې یوه ونه ده، او درېیمه تورات الله په خپل لاس لیکلی. دویم دا په داسې نبي باندې راغلی چې موسی علیه السلام دی، کلیم دی، د الله پاک سره به خبرې کولې.
لیکن که د دغې نبي پسې د الله نبي و یو کس روان شه او زما تابعداري پرېښوسته نو دا سړی به ګمراه شي. اوس یو سړی د 100 کاله 1.5 کاله وروسته د نبي صلی الله علیه وسلم نه یو عالم، یو امام، یو محدث راغلی او یو سړی د هغه تابعداري په هغه طریقه کوي، په هغه مسلو کې کوي چې ښکاره ده ته پته چې د الله د نبي طریقه داسې ده، لیکن دا وایي نه زه صرف او صرف د خپل امام د خپل مذهب د هغه د خبرې نه دومره متاثر یم چې د الله د نبي خبره مو ته پرېږدي. نو هلته د الله نبي وایي چې د موسی علیه السلام پسې روان شئ تباه به شئ. نو چې یو سړی د الله د نبي خبره د یو عام امتي دپاره پرېږدي، آیا دا به نه تباه کېږي؟ نو دې ته ویل کېږي افراط، د حد نه تجاوز. دې د وجې نه هغه څوک چې هغه غلو کوي د حد نه اوړي، نو شریعت موږ هم د دې نه منع کړي. نه دا امامان دي، د دین مشران دي، د موږ باندې واجب الاحترام، د دوی احترام لازم دی. که نوم یې راغی نو رحمه الله تعالی په عزت باندې یاله د هغه ذات سپکوالی توهین به نه کې چې پلانکې امام صاحب په څه باندې پوهېږي، پلانکې په څه باندې پوهېږي، نه، د هغه احترام، د هغه نوم په ښایسته طریقه اخیستله، د هغه د ذات سپکوالی بدي دا به نه بیانې، د دې نه به ځان ساتې. پاتې شو یوه مسله تا ته بیان شوله چې یاره دا مسله کې د پلانکې امام خطا شوی دی، د هغه وخت علماو ویلی دي، یا یې قول کمزوری دی، نو سره د احترام نه به ته هغه پرېږدې او کوم طرف ته چې صحیح دلیل و په هغه دلیل باندې به ځې. دویم بعضې خلک تفرید کوي، هغه دې ته وایي چې بلکل د امامانو سپکوالی بیانوي، د علماو توهین بیانوي، د علماو درجه د خپل حد نه مکته کي. د دې نه موږ شریعت منع کړي. دې د وجې نه ابن عساکر رحمه الله لیکلی دي من اطلق لسانه فی العلماء، د چا ژبه چې د علماو باره کې ورانه خوځېدله، سپکې یادول، د هغوی توهین یې کاوه، ابتلاه الله، الله پاک به دا انسان مبتلا کی قبل الموت، مخکې د مرګ نه، بموت القلب، په دغه مرض باندې چې دا زړه به وله الله مړ کي دار خیر نه. بل دې کې لیکلي ولحوم العلماء مسمومه، د علماو دا غوښه وایي په زهرو ککړه ده. څه معنی؟ یعنې د هغوی غیبت، د هغوی سپکوالی، د هغوی توهین چې دې کاوه، داسې ده ګویا چې زار خورې. نو زما عزتمندو، یو سړی زموږ د دور یو عالم دی، یو څو کلمات زیات یاد دي، یا یو څو د قرآن صورتونه یاد دي، قاری دی د قرآن، نو موږ عام معاشره کې د هغې احترام کوو، د هغه قدر کوو. اوس یو امام په خیر القرون کې تیر شوی، په هغه پیړو کې چې هغه غوره دي، دارنګې بیا علما هم دي د امت مشران، بیا د هغوی زهد او نیکي مشهوره ده په عالم کې. امام شافعي رحمه الله، امام ابو حنیفه رحمه الله، امام مالک رحمه الله، امام احمد رحمه الله، امام بخاری رحمه الله، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی وغیره وغیره، د هغوی هغه علم، د هغوی تقوا، د هغوی هغه زهد مشهور دی. نو د موږ د دې عام خپل دور د یو عالم د قاری عزت احترام کوو، آیا د هغه خلکو احترام او عزت به په موږ لازم نه وي؟ ولې به نه وي؟ دې د وجې نه توهین العلماء، د علماو سپکوالی، علماو په سیره دې بدې ویل. زما عزتمند یو حدیث قدسي کې دي من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، څوک چې زما د اولیاو سره بغض لري، دشمني کوي، ردې بدې پسې وایي، الله وایي زما د جنګ اعلان دی دې انسان ته. څومره لویه خبره ده. دې د وجې نه زما عزتمندو محترمو،
منګ او تاسې ته شریعت وایي چې د اهل علمو به د خپل حد نه درجه م ناړې چې د پیغمبرۍ درجې ته ورسې او د اهل علمو به د خپل مقام نه درجه را کته کیم نه بلکې انزل الناس منازلهم د هر چا بیله بیله مرتبه د هغه وپېژنه عایشې بیبي ته یو میلمه راغې سوالګری میلمه د هغې اکرام وکړو لږ ښه شی ورته کېښوس بل راغی هغه ته یې لږ ادنا کېښوس نو چا تپوس وکړه چې دا ولې عایشې بیبي رضی الله عنها وفرمیل چې د الله نبي فرمایلی دي انزل الناس منازلهم د هر چا جدا جدا مرتبه ده هغې مرتبې مطابق ما کار وکړو نو زموږ په دین کې د هر چا جدا مرتبه ده یو سړی دی چې هغه خپلې مور ته ووایي چې ستا شا مه باندې داسې عزتمند او حرامه ده خپلې ښځې ته ووایي لکه د مور په شان نو ګوره ده خو د احترام جمله استعمال کړه خو ښځې له د مور مقام ورکړه په ده باندې زهار راځي کفاره م راځي او ګناهګار دی توبه به م وباسي یو سړی دی چې مور ته وایي چې ته ماته په داسې نظر او په داسې د هغه راته ګران یې لکه ښځه نو دا د نقصان وکړه ولې د مور خپل مقام دی د بیبي خپل مقام دی مور سره محبت کیږي خو د احترام او قدر بیبي سره محبت کیږي خو د شهوت نو د دې بیله درجه د دې بیله ده دغه رنګې زما عزتمندو د هر چا خپل خپل مقام دی هغه مقام نه بې اوچتیم نه او دا مقام نه بې ښکته کیم نه زموږ دور کې دا مرضونه ډېر دي او خاص کر به د نیټ باندې دا قسمه فتوی او دا استهزاء او توهین ډېر دی د علماو سپکوالی کوي د یو بل یو کس ماته ویل دا شکل یې جوړ کړی وایي دا مې د یو مفتی صاحب شکل جوړ کړی نو لږ ساعت پسې راته بل پټ وښوده چې ده د سپي شکل جوړ کړی و والله عالم یا د خر بل یې راته وښوده هغه هم د سپي یا د خر مالې دا وایي دا زموږ د یو عالم شکل هغه بل سړي جوړ کړی ما ته یې رالیږه دی وایي ځکه خپل بدل یې رانه واغست نو ما ورته ویل چې زموږ د دور کې ته سوچ وکړه چې ته د یو عالم شکل د خره جوړی او هغه د یو عالم ستا د مشر شکل د سپي جوړی او درېمګړې معاشره میډیا دا ګوري نو هغه ته به څنګه ښکاري چې دا دواړه لیوني دي که فعال دي دا خو د علماو سپکوالی کوي دا خو توهین کوي نو د ډیرو خلکو به د اسلام نه زړه موړ شي چې لکه دا څه شی کوي په کار دا ده چې یو سړي غلطه جمله استعمال کړه نو ته په ښایسته طریقه باندې د هغه جواب وکړه چې هغه هم متاثره شي او عام میډیا ستا د بیان خبره اوري هغې هم یو ښه اثر وایي صرف د خپل زړه بړاس مه وباسه او صرف خپله ډله بازي مه کوه چې بس زه د خپلې ډلې جواب کوم او د هغې باندې رد کوم کار سي نه دا د اهل کتاب و یهودو مرضو الله وایي یا اهل الکتاب لا تغلو فی دینکم په دین کې غلو مه کوه نو دا یو نصیحتن یو خیرخواهي خبره زما ذهن کې ده چې عام ورونه که په نیټ باندې مې یو نشر کوي یا عام مجالسو کې ناسته پاسته کوي یو سړی به د یو امام د یو عالم د یو محدثو مقام دومره نو چې د پیغمبرۍ درجې ته ورسي او دا وایي چې بالکل نه خطا کیږي او بس دا یو بس دی دنیا کې دا نور ټوله سي دي نه او دارنګې دومره بې سپکوالی هم نه کوي چې بالکل د عام خپل مرتبې نه ښکته راوغورځوي دې ته ویلی کېږي انصاف د عدل نه به کار او نور زموږ دین معلوم دی هغه کتاب او سنت دی په دې خبره مو ځان پوهه که چې دا صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین یا د امامان محدثین دا یوه ذریعه ده موږ دې کتاب او سنت تشریح کړی دا مستقل پیغمبران نه دي او نه د دوی مستقل دین دی نه دوی موږ ته هغه شریعت بیان کړی چې کوم قرآن او حدیث کې دی نو اصل مرکز به پرېږدې نه به پیژنې چې هغې ته څه وایي قرآن او سنت دې د وجې نه د مخکینو سلفو د علماو د واقعات چې ته واورې دومره د انصاف او د عدل والا خلکو
چې ضد او عناد پکې نه و. که یوه مسله به ورته معلومه شوه چې دا مسله کمزورې ده او ده به بیا هر څومره وخت عمل کړی و خو دلیل به ورته معلوم شو، د دلیل د وجې نه بیا هغه خپله خبره پرېښوستله او د هغه صحیح دلیل پسې به روان شي. او زموږ دور داسې دی که یو سړي ته دلیل بیان شي 50 هغه چې په کومه نظریه ولاړ دی، هغه چې په کوم مذهب ولاړ دی، هغه چې په کومه پالټۍ ولاړ دی، هغه چې په کوم خیال او فکر دی، بس وایي زه دا نه پرېږدم، بس همقه دی. دې ته ویل کېږي ضد او عناد. مؤمن سړی داسې دی چې هغه د کتاب او سنت تابع وي، په هغه کې ضد او عناد نه وي، تعصب پکې نه وي. دې د وجې نه تاسې وګورئ الحمدلله زموږ د مساجدو ته د عوام ورونه راځي مسلمانان، نو موږ به دې باندې داسې زور نه کوو چې چاته ویو چې شا به لاس اوچته وه یا امین به زوره ویوه یا دا عمل کوه دا عمل کوه، نه موږ ورته ویو چې ته دلایل واوره، دلایل وګوره، که تا ته به دلیل مسله کاره شوه نو عمل پې کوه، عمل پې کوه. لیکن د بعضې عام مساجدو ته که یو کس لاړ او هغه د خولې نه لږ امین په زوره ووته نو ته وګوره مولوي صاحب هم داسې پړسېږي او د جومات چې کوم داسې مشران شانتي دا متولین هغوی هم داسې پړسېږي. بعضې ځای کې پکې داسې امیران شانتي هم بزرګان لکه وایي دا فتنه چا جوړه کړه، لکه سنت طریقه د دې ته فتنه وی ته. بعضې پکې داسې جاهلان وایي دا رمباړې څوک وایي، نو ته ورته وګوره چې په سنت کې یو عمل ثابت وي. وائل ابن حجر رضی الله تعالی عنه وایي چې د الله د نبي نه ما واورېده کله چې به اذا قرأ غیر المغضوب علیهم ولا الضالین به ویو قال آمین ومد بها صوته، آمین به ویو او اواز به پې کولا او ښکاره په جهر وکړه. نو په سنت کې ثابت دی. که چېرته ستا په مذهب کې نشته به د نورو مذاهبو کې خو شته، سنت کې دی. د امام صاحب مذهب کې محل علم ډیرو لیکلي چې موږ ته په پټه بهتر کاري لیکي، نور د هغې نه انکار نه دی کړی. او هغه شی چې په څلور مذهبه کې ناروا دی هغه به په همدغه جومات کې ویلی کېږي، هغې ته رمباړې نه وایي. مثلا اعلان چې دی که د ورک شوي څیزونو اعلان وي دا هم په جوماتونو کې منع دی. دلیل په حدیث مشکات کې راغلی په اول جلد کې د الله نبی من سمع ضالة فی المسجد فلیقل لا ردها الله الیک فإن المساجد لم تبن لهذا. چا چې وایي واورېده چې د یو ورک شوي شي اعلان یې کاوه نو دا کم کس چې واورېده د الله نبي وایي دا دې جواب ورکړي چې الله دې دا شی پیدا نه کړي. ولې؟ وایي ځکه جوماتونه خو د دې دپاره نه دي جوړ شوي. دا د الله د پیغمبر حدیث دی مشکات کې دی. په دویم جلد کې مشکات کې دي نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن النعي فی المساجد. په جومات کې د مړو د اعلانونو نه د الله پیغمبر منع کړي، د مړو د اعلانونو. نو ګوره دا په څلور مذهبه کې منع ده، لیکن دا په جومات کې پنځه بیرې کله اعلان کېږي. دې ته نه حاجي صاحب وایي چې دا رمباړې وایي، نه ورته بل څوک وایي چې دا رمباړې وایي، او نه ورته بل څوک وایي چې دا ګناه ده. او یو سړی مانځه کې ولاړ دی او په خولې نه ورته امین، بس هغه پې ټوپک لګي. هسې انصاف وکړه. بیا هغه امین یو پیره وایي او دا کلمات څو پیرې وایي، وایي الله مو بخښه دا اعلان یو ځلې بیا واورئ. خو هلکه خو بس دی که نه خوله دې ماته شه، بیا چې ورپسې تېر شي یو ځلې بیا واورئ. نو بیا ورپسې وایي چې انا لله و انا الیه راجعون او ثواب دارین، او ځان نه خبر نه دی چې تا ثواب حاصل کړه که ګناه. اوس که یو سړی وایي چې دا خو ضرورت دی، نو موږ ویو چې ضرورت دی دا مړی تا ته دونه قیمتي و، دا ورک شوی شی در د دونه قیمتي و، خو دغلته په دې علاقه کې د یو ملک صاحب په کور باندې لوډ سپیکر ولګوئ او اجره به یې بیټک به یې او چې څه ورکېده قلارې د ورځې اعلانونه دې کوي. که دغه نه په یو رکشه باندې یو لوډ سپیکر ولګوئ 1000 روپۍ وله ورکه، په دې ټول ښار کې به دله وګرځي. نو د جومات دې لیدلی چې شپې بله خپې شپږ اته راخوشي واړه او غرشي را منډې کوي اعلان وکړه. نه دا خو د ذکر د بندګۍ د دعا ځای دی. نو هغه شی چې هغه په څلورو واړو مذهبه کې منع دی، زما عزتمندو هغې ته څوک رمباړه نه وایي. کوم شی چې په سنت کې شته
هغې ته وایي رمباړه. نو موږ ځکه یو چې موږ د عدل نه کار اخلو، تیزي یا زیاتې نه کوو. موږ یو چې صحیح دین یاد کا، په هغې باندې عمل کوه. دې د وجې نه موږ ملګرو ته دا خبره هم نه کوو چې داسې درجه کې ودرېږه چې د خپې دومره کویلا وي، ځکه دا په احادیثو کې په دې طریقه نشته. احادیثو کې دا دي چې د خپل بدن مطابق ودرېږه او د دې سره سره یو وخت په د بلې څه جوخته که. اوس یو سړی خپل نه جوخته یا هغه سر ته د نه وړي، نو ته داسې مه کوه چې خپل لمونځ کې خشوع خرابه کړي، چې ته هم په هغې باندې پویه نه شي او داسې ودرېږي. نه، د خپل بدن مطابق او دې سره سره د خپې څه جوخته که. دارنګې بعضې کس داسې ودرېږي دا لاس په دې ځای راواړئ. نو زما عزتمندو احادیثو کې دا طریقه هم نشته. د دې ځای نه به لاس نه اړې، لاس به د دې ځای نه را دې خوا ساتې. دارنګې بعضې خلک داسې چې په مانځه کې اوسه ودرېږي نو خپل لمونځ خو څه کوي، ستا لمونځ هم ګډوډ کړي. په ټول مانځه کې به یا ګیره کې ګوتې وایي، یا به یو ځای ګرئ، یا به بل ځای ګرئ. ته به وایې که دا مانځه ته ولاړ دی کاسې ټوقې کوي. نه زما عزتمندو دا لمونځ خو خشوع عاجزۍ په ښایسته طریقې ته وایي. دې د وجې نه د دې نه عام ملګري عام خلک بیا دا ګمان کوي چې یاره دا مسریږي نه مشرانو ورته داسې کړي. حاله دی چې کوم شی په دین کې په سنت کې ثابت نه وي هغې نه ځان ساته، مونځ دې خرابوي. نو ټول مانځه کې بس په ګیره کې به ګوتې وایي، یا به ګیره داسې رانیسي، یا به یو یا به لکه په توجه سره ودرېږه الله ته، ځکه دا بندګي ده، ښایسته عمل دی، آخرت دې ښایسته کوي. نو زما عزتمندو د خپلو اهل علمو چې کوم زموږ د عصر دي د دوی م احترام کول پکار دي، د کتاب او سنت خدمت چې کوي. دارنګه موږ نه مخکې تیر شوي دي او موږ نه یو ورځ یو کال مخکې تیر شوي، دارنګه پاکه پیړۍ کې تیر شوي امامان محدثین دي. نو د هغوی م احترام قدر کوه. که یو مسله کې خطا شوي و خطایي باندې عمل مه کوه، لیکن د هغوی توهین سپکوالی د هغې نه ځان ساته. دارنګې زما عزتمندو د خپل حد نه درجه مه اړوه، چې کوم مقام یې دی د هغې نه بره مه رسوه. داسې مه وایه چې به دا نه خطا کېږي، نه. او داسې مه وایه چې بلکل دا یو کافي دی دا نور بېځې دي، نه. کله کله زه دا خبره کوم وایم بعضې خلک یو امام مني او موږ الحمدلله ټول منو. نو مالې موږ اصل کې امامان منو، دا کم چې یو مني دی نه مني، ځکه دا درې نه مني. هسې په خوله وایي خو چې بیا د هغې یو طریقې خوا کې وشي بدو ته ګوري. نو مالې اصل کې غیر مقلدین دا دي، دوی امامان نه مني، ځکه موږ ټول منو او د ټولو احترام کوو او ټول مشران ګڼو. او بل سړی وایي چې په امت کې یو امام صاحب دی بس، دا نور امامان پرېږده. او د هغې خلاف مسله چې د بیان شي هم بده پې لګي. نو اصل کې خو امامان دا نه مني، خو دې خبرې دې فکر نه دی. دې د وجې نه زما عزتمندو زموږ دا دور د اخرنۍ خبره کوم د فتنو دی. فتنې ډېرې زیاتې دي. نو داسې به هم نه کوې چې ته د یو امام نه یا د یو عالم نه یا د یو خپل مقتدا نه داسې متاثر یې چې ده وایي دا چې څه وایي دقه صحیح دی بس، بلکل بار بله خبره نشته. او داسې به هم نه کوې چې دا څه وایي ته وایي دا ټولې غلطې دي، نه. بلکې د هغه خبره اوره، احترام یې کوه، قدر یې کوه. خو دې سره سره د نورو علماو خبرې مه اوره. کیدای شي ډېرې خبرې داسې وي چې هغه ستا د امام د عالم د مشر په ذهن کې نه وي. نو تا ته چې د نورو علماو خبره م واورې نو ستا دماغ به الله پاک خلاص کړي، د ضد او عناد نه به بچ شي. بل دا دی چې خپل مقصود وپېژنه. زموږ مقصود څه شی دی؟ دین اسلام، کتاب او سنت، د الله او د رسول حکم. اصل مقصود دا دی. نو دا چې په صحیح سند موږ ته چا بیاناو، که هغه هر څوک دی دا زموږ مشر دی. او څوک چې د کتاب او سنت نه اړوي، که هغه د پلار هم دی د هغه نه ځان ساته. نو زما عزتمندو په کار موږ له دا ده چې د علماو احترام کوو، د مور او پلار احترام کوو، د خپلو مشرانو احترام کوو، او دارنګې د یو مسلمان د یو عالم د یو مشر سپکوالی بېادبي او یا د هغه توهین زموږ نه ونه شي.
ځکه مسلمان مؤمن الله ته ډیر قیمتي دی. الله پاک دې موږ او تاسې کې د خپلو مشرانو د علماو د قدر احترام صفت پیدا کړي. الله دې زموږ بچو کې د علماو سره د مینې او د محبت او صفات پیدا کړي. او الله دې زموږ او ستاسې مشران مسلمانان مؤمنان علما محدثین څومره چې دنیا نه تلي الله دې قبر او آخرت د نور او د برکاتو نه ډک کړي. که کومه خطایي نقصان شوی الله دې په خپل رحم ورته معاف کړي. او الله دې زموږ او ستاسې خاتمه په ایمان او اسلام باندې وګرځوي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولسائر